مونږه خو بس د دواړو د سترګو نه اوښکې روانې شوې دغه ټیم کې د خوشحالۍ نه کله چې سړی ډېر خوشحاله شي نو هغه دغه ماحول راځي. Now, I would like to invite Dr. Hina Imran, daughter of Imran Ali, of session 2015 to 2020, to please come up onto the stage and receive your gold medals. For first prof, for second prof, for third prof, for fourth prof, and for the best graduate of session 2015 to 2020. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان یو پیره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ګران کتونکو راغلی یو دی وخت کې موږ قاسمي ته تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وي چې قاسمي کې ډاکټر حنا عمران 15 ګولډ میډل اخیستی دي. د دې سیمې دپاره پوره د علاقې دپاره ډېر د فخر خبره ده، قابل فخر اقدام دی. ناست چې زموږ سره د ډاکټر حنا عمران پلار عمران پر سکرین باندې به تاسو ته ښکاریم، کتلي به مې وي عمران په قاسمي کې په یو وړوکي بازار کې په یو وړوکي دوکان کې خپل دغه کاروبار کوي، د هارډویر کاروبار کوي. 8 لوریانې له خدای ورکړي دي، یو زوی دی او د دې پروګرام نه مخکې دوی سره زما خبرې وشوې افتر ریکارډ نو دوی ما سره دا خبره وکړله چې زما 8 لوریانې دي، یو زوی مې دی او الحمدلله ما په ټولو لوریانو باندې قرآن حفظ کړی دی. د دنیاوي تعلیم سره سره زه دینی تعلیم هم کوم. ډیره د فخر خبره ده چې زمونږ قاسمي دا بهر به یادېږي مردان بیا تاثیري کاټلنګ او داسې بیا یونون کونسل قاسمي چې د هغه ځای نه یو ماشومې 15 ګولډ میډل اخیستی دي. زموږ سره موجود دی عمران بھائی او د عمران بھائی نه موږ پوښتنه کوو چې د ماشومې ابتدایي تعلیم د کوم ځای نه یې کړی دی، بیا مخکې دوی ته په دې کې څه مشکلات راغلي او د دوی د خوشحالي دوی هغه موقع کې چې ناست وو نو هغې وخت کې د دوی په ذهن کې دا وو چې یاره دا ماشومه به 15 ګولډ میډل اخلي. ولې چې دا خو موږ داسې پروګرامونه لیدلي چې هغې کې ډېر زیات غټ غټ خلک پکې ناست وي، داسې یو غریب او کمزوري خلک هغې طرف ته سوچ هم نشي کولی. عمران بھائی اول خو درته مبارکي در کوم، تا ته ستاسو کور والو ته ټولو ته مبارکي در کوم. ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه خوشحالي ده. نو څه محسوسوئ کله چې تاسو هغه پروګرام کې ناست وئ او د ډاکټر حنا نوم اخیستلی کېده او یو پیرنه بار بار او 15 ګولډ میډل یې واخیستې، هغه وخت کې ستاسو جذبات څنګه وو، احساسات څنګه وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ظهور بھائی ستاسو د تحقیق نیوز یو جهان مننه کوم چې تاسو مونږ له ټیم راکوه زمونږ په دې خوشحالۍ کې شریک شوی. دا حقیقت دی چې ستاسو او د دې علاقې خوشحالي ده. دا خو چې کله مونږ ته پته ولګېده چې بھائی دوی ته ډګري میلاویږي او انعامات میلاویږي، نو چونکې زه مزدور کار یم او داسې زیات څوک مې شته نه، دا کار روزګار لږ ضروري غریبۍ ماحول دی او لکه غریبي ده نو روزګار هم کول پکار دي. نو ما څوک کته چې دوی سره لاړ شي، خو بچی مې وایي چې نه پاپا تاسو ما سره خامخا لاړ شئ. هغوی وایي چې والدین د ځان سره خامخا راوړه. نو هغه مونږ بیا لاړو بنو تر دې ځای نه، هغو ډېر ښه انتظامات کړي ولته زمونږ دپاره. ما کور والا هم د ځان سره بوتله او مونږ خو تعلیم هم دونه نشته او کور والا خو مې کچات نه هم نه دی ویلی. نو پس پوهېدو هم نه، خو بس لاړو هغه ځای ته ورسېدو او هغوی زمونږ ډېر زیات هلته چې مونږ ولیدل چې حقیقت دی چې خلک ډېر زیات راغلي او ډېر غټ پروګرام و. دا تقریبا په 20 کاله کې په 18 کاله کې دا وړاندې پروګرام وشو. نور ډاکټران هم پکې وو، چاته مخکې ډګرۍ میلاو شوې وې. زما په خوا کې نور ملګري هم ناست وو، زنانه راغلې وې. هغوی چې بیا ولیده استادان یې چې ولیدل چې دې 15 ګولډ میډل واخیستل، نو زما لپاره هم لاسونه وپړقول او بیا زما سره خبرې ټولې کولې چې تاسو څه کار کوئ او د ماشوم له تاسو څه تربیت ورکړئ. نو ما ورته ویل چې زه خو یو غریب سړی یم او مزدوري کوم، دکاندار یم.
او بس دا د مشران دعاګانې دي او خصوصي پکې دغه استادان د سکول استادان چې دي د هغوی کردار چې هغوی سره ډېر محنت کړی په پرایمري کې په های سکول کې بیا وروسته په سیکنډري لیول باندې نو بس دا د الله فضل دی ټوټل او هغه وخت کې خیر چې رقم داسې یو ډېر غټ جذباتي ماحول وي که نه چې نوم اخیستلی کېږي او بار بار اخیستلی کېږي د ګولډ میډل لپاره نو تاسو کور والا خو دې ناست وئ دغه لمحات لږ شیر کړئ زمونږ خو بس د دواړو د سترګو نه اوښکې روانې شوې دغه ټیم کې د خوشحالۍ نه کله چې سړی ډېر خوشحاله شي نو هغه دغه ماحول راچي زه حقیقت دی دغه ټیم کې د سترګو نه مې اوښکې هم روانې شوې ډېرو خوشحالۍ نه چې بهي زمونږ غونته کمزوري خلک او بیا د هغې بچي چې دي هغه دومره انعامات اخیستل نو دا د خوشحالۍ خبره وه دغه ټیم ډېر زیات د خوشحالۍ و الله دې ټولو زمونږ د علاقې والا او زمونږ د خلکو له دغه خوشحالۍ نصیب کړي خو به ډېر وي وي آی پي خلک ډېر د غټې کورنۍ خلک په راغلي وو هلته کې پکې یو ساده یو عام مزدورکار سړی ناست نو لږ نروس شوي وایي که نه وایي نو نروس خو نوم به هر حال خلک حقیقت دی چې ډېر غټ خلک و د خلکو کور هلی به مې وي څوک وایي چې زما دومره غټ بلډینګ دی 3 چته او څوک وایي چې 2 کمرې کور مې دی دا خو ډېر غټ خلک دي ما ورته وایي مې بس موږ دا غریبانان پکې ډېر ښکلي ښکارو نو ډېر ښکلی پروګرام او نور چاته هم که څه انعامات پکې ملاو شوي موږ په ډېر زیات خوشحاله یو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د علاقې نوم روښانه شي دا ډېره لویه خبره ده زموږ د علاقې نوم بې روښانه شي زه په ډېر زیات خوشحاله یم ستا بچي څومره دي او ډاکټر حنا په بچو کې مشره ده کشره ده او ابتدایي تعلیم یې د کوم ځای نه حاصل کړو ظهور بھائی زما له الله پاک الحمدلله 8 لوڼه راکړي او یو زوی دی دا ډاکټر حنا عمران زما مشرۍ لور ده زما ټولو بچو قرآن مجید حفظ کړی اول خو ضروري خبره ده او دا څه ماشومان چې دي هغه اوس د قرآن مجید حفظ کوي زه اول په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې چونکې زمونږ زیات توجه خو په آخرت پکار ده د دنیا خو عارضي ژوند دی زما د ماشومانو د دې سرکاري قاسمي ګورنمنټ پرایمري سکول قاسمي د جینکوره چې کوم دی نه سبق ووې بیا د دې ګورنمنټ های سکول قاسمي نه د 10مه پورې سبق ووې په 10م کې مې انعام اخیستی و هغه 2.5 لکه روپۍ چې ورکوي او بیا وروسته د ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج نه ای پی سی وکړه بیا د میډیکل لپاره سلیکټ شوه په بنو کې بډو میډیکل کالج کې چونکې سرکاري سکولونو کې اکثر نمبر یې لږې کمې راځي نو په بنو کې دا سلیکټ شوه مونږ ډېر لیټ لاړو هلته 3 میاشتې تقریبا وروسته مونږ ته پته ولګېده چې دا سلیکټ شوې ده نو پرنسپل هم چې کله مونږ لاړو هغه مونږ ته ویل چې تاسو خو ډېر زیات لیټ رالی دا به سبق څنګه وایي ما یې دا خو زمونږ کار نه دی دې ته لیټ میلاو شو ایډمیشن نو بیا چې کال تیر شو دې ته پس پوزیشن دی واغست په خپل کالج کې نو ما ته پرنسپل ټرینګ وکړ چې ماشاءالله ستاسو ماشومه ډېره زیاته قابله ده موږ پرې فخر کوو دا لیټ راغلی وه خو بیا مې هغې کلاس ټاپ کړو نو هغه هم راله مبارکي راکړه نو ټول د سرکاري سکول نه زما بچو سبق دا نور چې کوم سبقونه وي نورې زما کومې لوڼه دي هغوی هم د قاسمي نه ښه انعامات اخیستي دي د قاسمي د سکول نه نو ټول د سرکاري سکول نه موږ د پرایویټ سکولونو باندې ما په بچو سبق نه دی ویلی ټول د سرکاري کور کې د ماشومانو سره ستاسو رویه د سکول یا د دینی تعلیم په باره کې سخته وي که نرمه وي ستاسو د کور والا دی کې څومره رول دی څه ویل غواړئ دی کې په کور کې خو زما رویه د بچو سره ډېره نرمه وي زما کور والا تاسو ته ما وي چې بې تعلیمه ده یو د قرآن مجید سبق یې ویلی نور سکول هغې لیدلی هم نه دی چې سکول دننه څنګه نو بس د دې خبرې خیال ساتي زما کور والا چې د سبق د دینی سبق ډېر خیال ساتي او ټیم ولا ورکوي مونږ ته خو خیر پته هم نه لګي چې زمونږ بچي په سویم کې دي خو مونږ په دې یو خبره بالکل نه خوشحالېږو چې زمونږ بچي ښکلې جامې واچي او سرخي او پوډر ولګوي او تګ پرتوګ او بل کمیس په دې مونږ خفه کېږو زمونږ سادهتوب خوښي زمونږ د ټولې فیملۍ او زمونږ زه چې المشل د پکار چې خپل بچي کردار ته ګوري ناستې ولاړې دی ګوري ما به بچو ته دا یو خبره کوله چې بچیه زه په دې نه خوشحالېږم چې تاسو سرخي او پوډر لګوئ او نوې نوې جامې واچوئ په داسې جامې اچوئ چې ټوټې پکې خو چې زمونږ عزت یې ورسره په حیا یې پکې په دې سړی درون ښکاري نو دا یو پیغام هم ورکوم د علاقې د خلکو له او د ماشومانو له څوک چې سبق وي او دا پروګرام چې څوک ګوري چې په ښه میک اپ باندې یا په پاکو جامو سړی ښکلی نه ښکاري په ښه کردار باندې او په سادهتوب باندې انسان هم ښه ښکاري او دغه والدین پې هم ښه ښکاري او د هغې علاقې خلک پې هم ښه ښکاري زمونږ په دې علاقو کې کلو کې خو زمونږ خو دا یو علاقه ده چې یو لور شي دوه شي درې شي څلور شي دا زنانه دا لږې د نیت پوټوي چېرته داسې شوي چې لکه 8 لوریانې او یو زوی نو داسې په کور کې ګاونډ کې یا په چم کې یا خپله داسې ذهن کې د راغلي د لوریانو په پیدایش باندې لورو خو د الله پاک رحمت دی د نعمت نه د رحمت ډېر خوږ دی ما له الله پاک
اته لوڼه راکړي دي او زه د دوی په پیدایش دومره خوشحاله شوم زه یم ګورې که څوک په خپل زوی په پیدایش باندې دونه خوشحاله کیږي ما اورېدلي و الله پاک وایي چې زه چاله څه ورکړم او هغه پرې خوشحاله شي نو زه ولې نورې خوشحالۍ ورکوم په دې خبره باندې زما یقین و د الله پاک په خبرو د قرآن مجید په خبرو خو زموږ مکمل یقین دی نو زه پرې ډېر زیات خوشحاله وم نو الحمدلله ما ته الله پاک د هغې سله راکړه خلک په زوی باندې یو چیلې حلالوي او په دې غریبۍ کې به چې زما کله لور الله پاک ما له راکړه نو ما به پرې 2 چیلې حلالول ما له الله پاک پکې 2 لوڼه برغې هم راکړي دي 2 برغې او یقین ساته ما 2 رکعته نفل کړي او الله پاک ته سر د سجود شوی یم چې خدای پاک ستا لک لک شکر دی چې په ما دې دونه غټ رحم وکړو نو زما دا یقین دی چې انشاءالله دا به زموږ دپاره د آخرت کې هم د ګټ یو غټ ذریعه جوړیږي نو د چا له چې الله پاک لوڼه ورکوي دا میسج ورکوم چې ډېر پرې خوشحالېږئ د آخرت هم ګټه ده او که په دنیا کې تاسو د تربیت خیال وساته تربیت ګوره د پیسو نه دی چې سړی بچي له ډېرې پیسې ورکړي او یا چا سره ډېرې پیسې د دې تربیت په ښه کېږي دا غلطه خبره ده د بچي خیال ساتل دي چې هغه ښه دیني سبق ووایي ښه دنیایي سبق ووایي دا خیال ساتل دي او مینه ورسره پکار ده محبت ورسره پکار دی نو انشاءالله د دې ټولو ماشومانو نه ډاکټر حنا عمران او د دې نه هم زیاتې تکړه جینکۍ جوړېدی شي او دا خلک هم په خپلو بچو دونه خوشحالېدي شي داسې بچي پیدا کېدی شي لکه څنګه چې مال الله پاک راکړی ده که چا د خپلو لوڼو سره دومره محبت عوامو ته څه میسج ورکوئ نو تاسو ولیدل چې دا خلک را روان دي مبارکو لکم راځي زه د دې خلکو ډېر زیات مشکور یم چې زموږ پرې خوشحالۍ کې شریک شو او بیا زما د بچیانو چې د کم سکول نه سبق ویلی قاسمي د پرایمري سکول چې د های سکول د دې استادانو یو جهان مننه کوم د کالج او د بنو میډیکل کالج د استادانو یو جهان مننه کوم چې زموږ د دې ماشومانو سره دونه مهنت کړی په دې کې زیات کردار د هغوی دی نو الله دې خوشحاله ساتي الله دې په خپلو بچو خوشحاله کړي او دا عوامو چې زموږ سره کم د مینې اظهار وکړو تاسو هم وکړو الله دې تاسو ټول په خپلو بچو خوشحاله کړي او دا عوام پرې ډېر زیات خوشحاله شو حقیقت دی چې دا د دې علاقې لپاره د خوشحالۍ خبره ده زه د ټولو خلکو یو جهان مننه کوم ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د عمران خبرې واورېدلې عمران چونکې تاسو به یې پېژنئ ټول یې پېژنئ د دې علاقې خلک یې ټول پېژني د یو سیاسي پارټۍ سره هم وابستګي لري خو د نننۍ پروګرام دې کې هر هغه شبه هر هغه سیاسي پارټۍ د دوی تصویران هم شیر کړي دي ولې چې دا د علاقې فخر دی ما د پرونه چې چې وکتل نو په دې کې مختلف د سیاسي پارټو لیډرانو د دوی تصویران ډېر په فخر سره شیر کړي دي دا یې نه دي کتلي چې ګینې دی د پلانکۍ پارټۍ سره دی دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده د عمران بھائی ډېرې ساده ساده خبرې او تاسو ټول یې پېژنئ یو ډېر ساده شخصیت دی قاسمي کې د خپل کاروبار کوي خو دا خوشحالي دومره لویه خوشحالي ده د دې علاقې دپاره دغې ماشومې ته موږ په دې خپل پروګرام په وساتت سره مبارکي ورکوو د دې پوره خاندان ته مبارکي ورکوو د دې کلي د عوامو ته د دې څومره چې د دوی رشته دار دي ټولو ته مبارکي ورکوو زه ظهور خان اجازت غواړم د بل پروګرام پورې د الله په امان